أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. د سورة عنکبوت په دغو آیتو کې الله تعالی فرمایي چې کله ابراهیم علیه السلام د دین وخواته د سخی لارې وخواته د صراط مستقیم وخواته او د اسلام وخواته راوبلل دغه قوم پر ځای د دې چې دا خبرې منلې وای تسلیم کړي وای د منلو پر ځای انکار هم وکړ او و ابراهیم علیه السلام ته دمکۍ هم ورکړي ورته ویل چې تا به موږ په اور وسپځو او مړ به دکو او د دې مشوره پر دار علی ابراهیم علیه السلام به ورته اچو بیا الله تعالی له اور ځخه په خپل قدرت سره بچاو کړ او په اور کې یې صحیح سالمه وساتلو. الله تعالی دغه به د مؤمنانو د پاره یو نشخوي د نصیحت اخیستلو د پاره د ابراهیم علیه السلام له خپل قوم سره سکمه معامله وا نور هم وي خو غټه معامله سکمه ودا و چې دوی د بوتانو عبادت کولو له خدای ما سوا و هر شي ته بوت ویلای سي نو له خدای ما سوا دوی د الله ما سوا د بل چا عبادت کولو. نو ابراهیم علیه السلام دا خبر ورته وکړ چې له خدای ما سوا د بل چا عبادت کول دا ناروا دی او دغه شرک دی خو دوی له هغې باوجود دغه کول او له دې څخه په شانه راتله او دا د دوی یو قسم رواج ګرځېدلی و او الله تعالی دوی د ځینو په وجه د مرګلتیا په وجه دا شرک کوي او د قیامت په ورځ به داسې ورځ وي چې دا شرک به دوی له دا مرګري به یو بل په شانه سوال یعنی یو مرګري به د بل مرګري انکار کوي او یا مرګري به پر بل باندې لعنت وایي او بیا به دغه مرګري نه د یو بل مدد کولای شي او نه به په شاول ورتلای شي او د دوی د پاره کم ځای دی هغه ما د جهنم جوړ کړی دی د دوی ځای جهنم دی الله تعالی زب جهنم ته دوی لژم او جهنم په بل ځای کې فرمایي جهنم ډیر بد ځای دی الله دم ځینې وساتي. نو په نن آیتو کې سبق دی کته مسلمان وزان ته ویای مؤمن وزان ته ویای او پر صراط مستقیم زمن ترول غواړي طالب تکلیفونه هم درځي لکه ابراهیم علیه السلام باندې جلیل القدر پیغمبر دا ورته چاږي او دای بیا هم غاړه ودین ته شه د لدین ځاخه له صراط مستقیم ځاخه یو قدم هم په شان راځي یو انچم په شان راځي. نو موجوده مسلمانانو له هم پکار ده او ما تعالی هم پکار ده سپور دین باندې په مضبوطی اثر عمل وکړو. نو زما ستا خو هغه حالات دي نه الحمدلله چې ورته به مچوي یا به پانسه کوي خو ما تاسې دوی وکړو رښتیا اسف اسوترا ویایو لګار ځو بار پاک او دروغ نه ویایو کله سرو زارو ډیرای پمیندو هم په امانتو کې خیانت نکو امانت تر ځای رسو او وعده پناس نخرو او وعده پوره کو دا غزما ستاسو لپاره نن سبا چیلنج دی او زما ستاسو په معاشره کې دغه وبا لګیدلې ده چې دروغ عام دي په امانتو کې خیانت کوي وعده پناس خوړل کاږي او نبی علیه السلام د دې په باره کې فرمایي کان منافقا خالصا د نبی په تو په دې باره کې دا چې کم سړی کې دا څلور علامتونه وي یعنی خبره کوي دروغ وایي وعده پناس خوري په امانتو کې خیانت کوي او سکله له چا څخه بدای راسي بیا شکنځا کوي الله تعالی دا سړی کان منافقا خالصا خالص منافق دی. ما ته د پاره دغه غټ جهاد دی چې ما تعالی دغه ځخه ځان وساتو وما علينا الا البلاغ المبين.